که ښځه په خپل فرج کې په شهوت سره ګوته داخله کړي نو غسل پر لازمیږي او که یا خاوند د دې په فرج کې ګوته په شهوت سره داخله کړي یا ډاکټره د علاج په وجه د دې په فرج کې ګوته داخله کړي ایا پر دې باندې غسل واجبیږي او که نو اوس به راسو جواب ته که چیرې یوه ښځه په خپل فرج کې په شهوت سره ګوته داخله کړي او یا د دې ښځې خاوند د دې په فرج کې په شهوت سره ګوته داخله کړي نو پر ښځې غسل لازم سو احتیاطاً به دا غسل کوي پر دې باندې واجب ده که چیرې ډاکټره د دې ښځې په فرج کې ګوته داخله کړه د علاج په وجه بیا غسل نه پر واجبي ها که چیرې انزال سوه بیا غسل پر واجب ده بیا به غسل خامخا کوي امداد الاحکام صفحه نمبر 359 جل نمبر 1 شرح منیت مسولی صفحه نمبر 46 دغه رقم فتاوا در علوم ذکریه کې راغلي دي که ښځه خپل فرج کې په شهوت سره ګوته داخله کړي یا د دې خاوند د دې په فرج کې ګوته داخله کړه او دې ته خوند ورکوي دا د شهوت په حالات کې وه نو بیا پر دې باندې غسل لازم ده دا به غسل خامخا کوي